السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کوټ بډبیره کې د 23 کالو جینۍ یو ظالم ډیره بې دردۍ سره قتل کړې وه او بیا یې ورله لاش په یو شاړه هدیره کې لړه کړی و. هلته پیدا شولو دا جینۍ ولې قتل کړه، ولې ورسره دومره ظلم وکړو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا حقیقت نه ښکارا شي. کو چرته تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نه وي، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. هر سړی دومره ظالم شوی دی چې د خپل وس نه تجاوز کړی دی، ځکه چې مکمل رحم او شفقت یې وتی دی، ځکه چې بې ګناه قتلونه دومره ډیر شوي دي چې څه انتها نه لري. عزتمندو نن چې دا کوټ کې دا کومه واقعه مخې ته راغلې ده، دا داسې کار شی و چې دې جینۍ به سبق ویلو، یعنی علم به کولو. دې جینۍ د سبق چوټې شوې ده، کور ته را روانه وه او دې ظالم په لاره کې نیولې ده، تختولې ده، لومبۍ پې تیزه ورړولې دي او بیا یې په ډزو باندې ویشتلې ده، مړه کړې ده او لاش یې والله بیا په شاړه هدیره کې لړه کړی دی. او دا ظالم په تختیدو کې بریا شوی دی، د علاقې نه تختیدلی دی. کلی او ګوانډ کې یو غوغا ده، یو غوبل دی، یو پریشانی ده. خلک راوتی دی، روډونه سړکونه یې بند کړي دي، پولیس والا هم راغلي دي. عوامو حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې دا قاتل مونږ ته گرفتار کړي او سر عام پانسي ورکړي. اخر دې ظالم ولې دومره ظلم وکړو، ولې د پردې تر سرې عزت یې تار کړو. الله دې جنې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دی الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو دا واز زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زمونږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ.